ډاکټر ذاکر نایک دا پاکستان ته روان دی. آیا دا سړی صحیح سړی دی او که صحیح سړی نه دی؟ د چا په لاس چې په زرګونو خلک مسلمانان شي، د چا د بیان نه چې یهود متاثر وي، د چا د علم نه چې نصارا متاثر وي، بت پرست متاثر وي، قبر پرست متاثر وي، منجوران متاثر وي، هر باطل پرست خلک د هغې د هغه دلایلو نه چې کوم دی متاثر وي، نو دا سړی ښه سړی دی او که بد سړی دی؟ په خپله باندې خپل تاسو ځان سره سوچ فکر وکئ چې د عالمانو کې دا کینه لږه ډېره وي، دا د بل عالم علم نه مني. د امام بخاري رحمه الله علم که تاسو ولټوئ او د هغې تاریخ تاسو ولټوئ، د امام بخاري رحمه الله د خپل وخت یو قابل ترین علم و، د خپل وخت یو قابل سړی و، لیکن هغه قابل هم علماو پرې نه خوستو او د وخت علماو سره چې کم دی چې کم دلباري مولانو هغې ورسره کینه شروع کړله او هغه کینې په وجه باندې به یې تر هغه وخت چې کوم حکمرانان به ورته لمسول او قسم قسم تکالیفو سره هغه مخامخ کو او اخر دا چې د الله تعالی په دې پراخه بچایي کې د هغه ځای نه و او بیا په خرطنګ مقام کې هغې د الله تعالی نه اخر سوال وکړو چې الله ستا د پراخه دنیا په ما باندې راتنګه شوله، الله ما ځان ته والې فاقبضني الیک، الله ما ځان ته وفات کې ما ځان ته والې غیر مفتون چې فتنو کې اخته نه شم او ستا د پراخه ځمکه باندې راتنګه شوله. نو څنګه چې هغه یو قابل ترین سړی و خلکو نه پرېښوستو، نو داسې دا هم یو قابل ترین سړی دی، خلک به مخالفت کوي لیکن ښه سړی دی، ایماندار سړی دی. ټیک د کوټای او یا جامې چې کم دی اغوستي د انګریزانو، لیکن نور د دې نه چې کم دی ډېر داسې علم الله تعالی ورکړی دی چې دا وهمي علم وي، دا ګوره هر چاته نه میلاویږي، دا کله الله تعالی داسې یو عالم پیدا کوي چې د هغې نه دنیا ته الله تعالی خیر خوروي. نو لهذا پاکستان والا باندې د هغې عزت په کار دی، ځکه حدیث کې راځي میلمه دی که څوک د الله په ورځ د آخرت ایمان لري، من کان یؤمن بالله وبالیوم الاخر فلیکرم ضیفه، چې څوک په الله په ورځ د آخرت ایمان لري د خپل میلمه عزت دې وکړي. نو دا د پاکستان والا میلمه دی، د پاکستان والا حق نه جوړېږي چې د هغې نه یو فایده والي بل والا امن ورکړي او د هر قسم نقصان او خطراتو نه د الله تعالی په خیر سره وساتي.